بسم الله الرحمن الرحيم. قال خدري مولا فرمائي وسرنشتك څنګه ويتيمم الصحيح في المصر إذا حضر جنازة والولي يغيره فخاف إن اشتغل بالطهارة أن تفوته الصلاة لأنها لا تقضى فيتحقق العجز. کجی دا شپږم بحث ته مخکې پنځه بحث تیر شوي په دې کې د دې خبرې بیان دی. تاسو یو قاعده زده کړئ مخکې نه، بیا به د خیره سره مسلې حل شي. که یو عبادت داسې و، یو مونځ داسې و چې د هغې خلیفه نشته به، که فوت شو به خلیفه بدل نشته دی. خلق وی تفوتو لا اله خلف، فوت کېدلو بغیر د نائب نه. نو به الته مسله دا ده که ته اودس کې د نه فوت کېږي او که تیمم کې نه فوت کېږي نو تیمم وکړو چې در نه فوت نشي. یو توجه. او که یو مون داسې و چې هغه فوت کېږي خو خلیفې شته، که هغه فوت شي خیر دی، خلیفې شته دی. جمعې مونځ دی فوت شلو خیر دی، ماسپښین مونځ خو شته. نو که ته اودس کې فوت کېږي او تیمم کې نه فوت کېږي نو اجازت نشته د تیمم کولو. اودس وکړه، که د اصل دی ونیو ټیک ده، کنی خلیفه ته به راواوړې که نه. نو قاعده څه شوله؟ که عبادت داسې و چې هغه فوت کېدلو لا اله خلفن د اودس په صورت کې، نو اودس پرېږده تیمم وکړه. او که عبادت داسې و چې فوت کېدلو خو اله خلفن ته، نو بیا اودس وکړه، فوت دې شي که نه خلیفه به وکړي. اوس راځئ مسلو ته. بره ګورې ټول اوله مسله، یو سړی دی ښه روغ رمټ دی او بیمار نه دی. معنا بیمار ته خواسم اجازت وي د تیمم نه، روغ دی او په مصر کې دی، ځکه د مصر نه چې باري هغه داسې هم د تیمم اجازت نیام ته وربنی هغه نه یادو. نو روغ سړی دی یو، او په ښار کې دی دوه، او جنازه حاضره شوله درې، او د مړي ولی هم نه دی، د مړي ولی هم نه دی څلور. اوس کوي اودس کومه جنازه را نزي او که تیمم وکم جنازه نیولی شم نو حکم بس تیمم وکا. ورسېدو بي ما مجموعي ته ور څو قیده ولګول ښه. او لاندې لیکلي اصل کې د تیمم دپاره درې قیدې دي. څو قیدې دي؟ یو به جنازه حاضره، دویم قید دا چې دا مصلي چې دی دا به ولی نه وي د مړي، ځکه هغې رستو کولی شي هلکه جنازه ونه کوي زه راځم. او دریم که اودس کوي جنازه ته ځي، او که اودس یې کولو یېره د جنازې د تګ نه وه بیا هم هغه مسله نه ده. ورته وګورئ. نو بس حکم دار دی تیمم وکړه، ټیک ده. ویتیمم الصحیح، تیمم به کوي صحیح سړی فی المصر، یعنی بیمار نه. او هغه چې بخار کی یعنی اوبه هم شته. دا کوم صورت کې اذا حضرت جنازتون، چې حاضر شي جنازه او سبب د جنازې دغه حضور جنازه ده، سبب د جنازې د مونځ سبب موجود شو. یو قید دا شو چې جنازه حاضر شي. والولی یغیره، دا صحیح او مصر دا قیدونه تی وباسي، ځکه که مریض به په طریقه اوله جایز ده، مصر نباری په طریقه اوله جایز ده. دا قیدونه تی وباسي که ما نفس صورت مسلې د بار قیدونه ولګول. اصل قیدونه دا دي چې کله جنازه حاضر شي او ولی غیر وی دوا، ځکه که دا ولی کنه که جنازه لا نه حاضره خو اودس وکړه کنه څه خبره خو نشته، جنازه به راشي جنازه به وکړي نه، جنازه حاضره ده دا ولا رالی. والولی غیره، حالا چې ولیم غیر دی څه معنا؟ که چېرې دا د خپله ولی و نو بس لیټ دی کی کنه اودس به وکړي راوشي. دریم فخاف ویریږي نشتغل بالطهاره، که چېرې زه مشغول شم په طهارت باندې معنا په اودس باندې، ان تفوته الصلاه معنا د جنازې مونځي. نو په دې صورت کې ویتیمم شروع کې ویلي کنه تیمم به کوي. وجه دا ده چې دلته قاعده مونږ ویلې وکنه چې جنازه فوت کېږي لا اله خلفن، او کوم عبادت چې داسې و چې هغه فوت کېږي وروسته یې نایب نه وي، د اودس د وجې نه، نو اودس پرېږده تیمم وکړه. ځکه لأنها لا تقضي
لا تقضى ځکه جنازې قضایي نه د جنازې کا چې ته وې ما نه قضا شوله زه اوس جنازه راوړم ښځه نو دوباره جنازه چې کې نو قضایي خو یې نشته نو نفل دي شي جنازه کې نفل هم نه وي زه د خبره به سره لږ واضحه کړم اگر چې دې ځای مناسب نه ده خو وایو نو ځینې خلک داسې کوي زموږ په دې علاقو کې زموږ په دې عرف کې خاص زموږ د مومندان دلته مولا جنازه وکړي پېښور کې هغوی کلي ته ویسي هلته هم کوي هلته چې کې ولې کوي چې موږ نه قضا شوې قضا پکې نه چلیږي لأنها لا تقضى که چې موږ یې نفلي کوو جنازه کې د نفل هم نشته ها ولی کولی شي که نه بیا ولی څه چل کوي دلته حاضر یې جنازه کې نه شریکېږم تاسې وکړئ زه کلي کې به کومه حاضر یې که نه شریکېږي بھئی ستا حضور ستا اجازت داسې دی لکه چې تا پکې شرکت وکړو دوباره بیا نه شي کولی دا خو حاله چې پردي خلک یې وکړي او ستا د اجازت نه غیر یې کړي تی به دوباره کولی شي ځکه د هغې غیر به اعتبار نه وي تاسو پوه شوئ که نه بیا دا مړی خلک وړي هلته ماته اکثر خلک دا رابطه کې موږ سره ګروپ کې تپوسونه کوي وایي تاسو به اورېدلي چې ښځه د مړي سره کلي ته لاړه خاوند سره اوس څه کوي دت سره واپس راشي که نه زه ورته وایم دا مړی دومره لرې وړل ټیک نه دي یو چې وړل وي بیا دا ټیک نه وه چې ښځه وساتلی وې دریم اوس چې واپس راځي دا بیا ټیک نه ده ملته که عدت تېرېږي اوس هلته تېر کړي راځئ لأن جنازه چې ده لا تقضى دې قضایي نه وي نه فیتحقق العجز نو د اودس کولو نه عاجزه کېدل متحقق شو بس تیمم دی وکړي وکذا بل مثال یې واورئ یو سړی دی د اختر مونځ دی او دا رالی ایله اودس یې نشته دی جمع ولاړه ده که دا اودس کوي نو بس مکمل د امام سلام مړی نو ته اجازت دی تیمم دی وکړي شرکت دی په اختر مونځ کې وکړي ځکه دلته مفوت کېږي لا اله خلفین هلته څه خلیفه شته قضا مزه شته نشته دی وکذا هغه کس من حضر العیده چې حاضر شي د اختر مونځ ته فخاف ویریږي ان اشتغل که زه مشغول شم بالطهارت په اودس باندې ان یفوته العید فوت کېږي نه د اختر مونځ یتیمم تیمم به وکړي لأن وجد هذا لا تعاد یادې نه کېږي د اختر د مونځ وقولو صاحب د هدایي وایي قول د قدري مولا والولي غیره دقیق قول یې کړی و که نه تاسو لږ بر وګورئ دې نه معلومیږي چې ولي ته به هر حال حق د اودس ولی ته به هر حال اجازت د اودس نشته ځکه هغه جنازه لیټ کولی شي دا کم خبره ده که نه چې ولی ته اجازت نشته دی د تیمم نورو خلکو ته دی دا غیر ظاهر روایت دی کوم چې قدري مولا ذکر کړلو امام حسن د امام صاحب نه کړی دی او ظاهر روایت دا دی ظاهر روایت او کوم چې راجح دی علما فرمایي چې ولی ته هم اجازت دی تیمم دی وکړي او غیر ته هم اجازت دی او چا تطبیق کړی ډېر مزیدار تطبیق یې کړی دی ولی نه علی الاطلاق ولی ته دا حق نه علی الاطلاق غیر ته اجازت د تیمم شته دی او نه علی الاطلاق ولی منه دی نو مسله دا ده که هر څوک که د هغه د اودس په وجه جنازه ودرېدله چې زه اودس کوم جنازه ورته ودرېدله بس ودي کې اودس او که جنازه ورته نه ودرېدله فوت کېدله که ولی و که غیر ولی و ولی تیمم وکړي دغه راجح رایې ده تطبیق شو ګورئ دا قول قدري مولا چې والولي غیره اشاره دي کې اشاره ده الى انه لا يجوز للولي جائز نه دی ولی د لپاره شرط ثانی فوت شو در شرایط هم ویلو اصل کې دا روایت د امام حسن د امام صاحب رحمه الله نه صاحب د هدایي وی هو الصحيح وما تاسو ویلو کله کله صاحب د هدایي صحیح غیر صحیح وی لکه دلته وجه لأن للولي دبارة حق دی عادش تکن دوباره کولی شي فلا فوات في حقه ذب حق جنازه نه فوت کیږي سم دوباره کولی شي نه موږ ویلو دوباره اله کولی شي شنور اولیاء په جنازه کې نه شریک وره یا ددن اولا کس نه شریک راځي واذا احدث الامام او المقتدي في صلاه العيد ما تبلك بروغوري خبره لك بدل شولا اختر منځ دی او سړی په اختر منځ کې بې اودسه شو او اوس که اودس کوي اختر منځ ترې نه ځي ټول تاسو خو لاحق پیژنئ که نه لاحق دی ته ویلی کېږي یعنی منځ کې شامل دی د سره یو رکات وشو بې اودسه شو اودس یې مات شو نو دا مسله به تاسو ته یادوي بنا مسله ورته وایي لاړ دي شي خبرې اترې دی نه کوي اودس دی وکړي او بس بیا دې راشي او دغه مونځ دې پوره کړي یو رکعت یې کړی یو دی بل وکړي
ماسپخیم در څلور رکعاتو کې 3 کړي او پاتې دی ودی کې 2 کړي 2 نور وکي دې ته څه ویل کېږي بنا نه براله راشي کا اوس وخت شي یو سړی دی اختر منځ کې ولاړ دی خپل مسلې لرالو کا کوم چې زمنګ د کتاب مسله ده او دې کې د او د سمات شو خو کدا اوس او د کوي نه اوس دا کولای شي او د کوي مو وایا اوس دا کولای شي چې تیمم وکي او است بس بنا وکي کنه او دس بکی نو د دې مسلې دوه صورت دي وک شي اول صورت وبنوي او تیمم یې کړو او د اختر په منځ کې شامل شوی وبنوي اول صورت دا کتاب کې دویم صورت دی غزیر اول کومه کا وبنوي تیمم یې وکړلو دغه بوج اختر منځ کې شامل شو توجه به اختر منځ کې او د سمات شي رکعات نه بس ټول اتفاق دی ټولو اوس د تیمم وکي او دغه یو رکعت جمع بقایونی ولا ټیک د کني بنا دی وکي ځان لدی یو رکعت پوره کی پوه شي به دی معنی دا اتفاقی ده کا دویم دا کتاب کې ول ذکر کړي او دا سې کړي دی سیکړي او دا سې کړي دی به اختر منځ کې شامل شو یو رکعت یو کو دا سې مات شو وس بس کوي امام سی وای وسمه ته اجازه ده تیمم دی وکي او بنا دی وکي صاحبین وینا نه او داس بکی وای زکه څه فوت کیږي هوته نه اسیم یو رکعت پاتې دی هر کله کول شي لاړ شي او داس یو کی کم دی کې چوبوي او به دي څه وکي بنا دی وکي پتن لګي بوې شو کنه به وره ګوره کتاب کې اول دا صورت ذکر کړي دی او داس یو رکعت یو کو د اختر منځ کې او داس مات شو امام سے بوئی لاړ دي شي تیمم دی وکي بنا دی وکي صاحبین وینه جی او دس بکی به بنا کوي دیم صورت کوم چې مول ذکر کړو تیمم یې کړی دی او بنوي یو رکعت یو کو اختر منځ کې او دس مات شو ټول اتفاق دی اوس دی وکي تیمم او بنا دی وکي تاسو ګورئ کمره وان احدث الامام او دس امام کړی دی به او دس شو دا قید ولګوي او المقتدیه او دس کړي د مقتدی او به او دس شو فی صلات العید کې او دس کړي نو به تیمم بو کی وبنا بنا دی کی خپل رکعات دی پر مون دی پوره کی عند ابي حنیفه رحم الله عمدہ راجح راید هو الاصح متن در مختار کی دی وقال صاحبین فرمای لا يتيمم تیمم بنا کی لأن الله قد يصلي بعد فراغ الامام د صاحبانو دلیل منه دی ویل وخت امام صاحب هم نه دی ویل د صاحبانو دلیل دا دی دا اصل کې لاحق دی او لاحق حکم دی چې د امام د فراغت نه بس خپل منځ پوره کوي کنه نو فوت کېدل پکشتا چې نشته نو تیمم اجازه ته د څنګه ورکې تیمم اجازه خو لې چې فوت کېدل مسلې فوت کېدل نشته لاړ دي شکر څومره مزل کوي یا به هر څومره ټیم لګي بودس لأن لاحق چې يصلي دا خو اصل کې منځ کې پس فراغ د امام نه کوي فلا يخاف الفوت وير د فوت کېدو نشتا ولو د امام صاحب دلیل دار شته کنه ير فوت کېدلو تاسو ګوري څنګه شته دي ځکه کدا وسودس کې ودس کې بوته کدا ودس کول را روانو خلکو ز بڅ پته چې د یو رکعت کې ودس مات شي ودس کړي څوک بغاړه ور کوي کړي بل غاړه ور کوي څوک اختر دی مبارک شه دا د سی افعال لیکه د وکړه د سره د مون مات شو او مون چې به د اختر مات شو به دوباره کول شي نو فوتګي پیراله کنه او کزر تیمم وکي او مخ سره ودرېږي شامل شي دغه د خلق بدی تبرینی دي چې مبارکې نی ورکی وتا نبی مون نه ماتيږي امام صاحب خبره مزیدار ده کې خېلې میخه نه فوت کېدل احتمال چی تیمم اجازه دي کنه نه دل تشته کنه وګورئ ولو د امام صاحب دلیل لري ان الخوف باق ويرد فوت کېدل لا باقی ده کنه لانه يوم زحمه زکه دا خو رز زحمت رز د ازدحام او دش رش فيعتريه عارض انه تپیش بشي عارض داس عارض يفسد عليه صلاته چې فاسد به کې بده معنی منځ څوک بوله یو شان دي کور کوي کو څوک بل شان ځکه بنا علی جایزی کنه چې نور کارونه ونه کلال شي او د څوک منځ پوره کی کالته خبر یا ته وکړلې یاد دی او د سنای له نور کارونه کې مشغوله شو به کوم یو رکعت نیم کړي هغه څه شو ختم شو دا به ان شاء الله بنا په مسله کې راشي والخلاف راشي کنه خلاف فيما باغ صورت کې اذا شراب الوضوء ځکه ما شروع کې ویل وین احدث الامام چودس کړي امام او به ودس شي ویني مو کنه ولو شرع في التيمم کې شروع بچا کې کړي تیمم یې کړو
به ټول وایي چې کله یو رکعت نه بس اودس مات شو تیمم وبنا بالاتفاق تیمم دی وکي او بنا دی وکي وجه ته ډېره مزیدار وجه تاسو لږ بر وګورئ ځکه که تیمم یې کړی نو معلومیږي اوبه به نه کنه او تاسو په دره چې تیمم سړی متیمم سړی چې اوبه ویني نو اودس یې ماتیږي پرون هم ویلي وو متیمم سړی چې اوبه ویني اودس یې ماتیږي نو راشه د تیمم کړی د یو رکعت یې وکړو اودس یې مات شو صحیح شو اوس دا روان شو او ته وایې چې اوبه ولې لاړ شي نو هلته چې څنګه اوبه ولیدې اوس خو یې اودس مات شو او دلته په زور مات کو دا اودس دا بنا علی کیږي چې اودس په زور نه مات شوی خود به خود مات شوی ګوره بنا په شرایطو کې دا خو چې کله اوبه لاړې او بې ولیدلې دا اودس ځان له خپله مات کو نو اوس بنا کولی شي اوس یې نه شي پوهېږئ که نه نو واوره لأن منګه چې لو اوجبنا که موږ واجب کو په ده باندې اودس نو یکونو واجدا للماء دا خو موندون کې د اوبو شو فی صلات او د منځ په منځ کې اوبه وموندلي او متیمم چې په منځ کې اوبه ویني که نه نو منځ ماتیږي که نو فیفسد منځ ولا ماتي اودس ولا ماتي منځ ولا ماتي لاندې لیکي واذا كان واجدا للماء تفسد صلاته منځ فاسديږي خجي داغه صورتو چې فوت کېدل راتل لا اله خلفین ته او کچری ته اودس کې شید نه فوتیږي خو خلیفه شته د به تیمم اجازت نشته لري اودس وک فوت دي شي کنه خلیفه باندې به عمل وکي لکه مثال سره غوښ شي داراله جمع ولاړه ده کا اودس کوي جمع تر نزي او که تیمم کوي نتیزي نه به وي خیر دی اودس دی وکي که جمع ومندله د جمع ډیره خده کني مسفخ منسخي خلیفه دی کنه ابو وکي اور ولا يتيمم تيمم من کوي جمع لپاره وان خاف اگر کی ویریږي الفوت الفوت کېدلونه لو توزع کا اودس کوي او فوت شي خیر دی فین درک الجمعه که جمع ومندله نه صلاه جمع من بو کی و الا او کوي مندله صلاه الظهر نمازی مسفخی من دیو کی 40 صلو رکعات مسفخی من خاصم صلو رکعات 40 ولی ویلو چوي دا تاکید دی او چوي دي قطع على قطع لاراده الجمعه من الظهر چې کې دي شي صلى الظهر مراد دی چې ظهر مجازن ذکر کړل او مراد جمعه ده نه جمعه نه یادو مسفخی من یادو 40 صلو رکعات تاسو وایي کنه نو یا خو تاکید دی 40 او یا مجازي معنی لري کله چې چا به وهم کولو کې دي چې ظهر نه مراد جمعوي وجداد لان تفوت الى خلف ځکه جمعه فوت کیږي خلف څوک دی مسفخی مون دی اوس په دې می اعتراض دی لکه د مسفخی مون خلیفہ دی څه دا خو خلیفہ نه دی اول قاعده وایا والفوات الى خلف کلا فوات قاعده دا یو شی که فوت کیږي خلیفہ د نو دا داسې دی لکه نه فوت کیدل لہذا حکم به باقی وي البته سوال دا جوړیږي چې مسفخی مون خلیفہ دی کنه دی نه کې دوه رای دی او رای دا د جمعې مون اصل دی د جمعې پر د مسفخی خلیفہ دی هغه موافق شو خو سیدار چې نه ار یو خپل اصل دی نبی او ته خلیفہ ولي ویلې خلیفہ او ته ځکه ویلې دی چې په دې مسله کې حکم بشان د خلیفہ دی کنه لان اربع لا يكون اما لانه خلف عند البعض او لانه يتصور بصوره الخلف دلته صورت د خلیفہ جوړ شو څنګه صورت جوړ شو چې جمعې مونږ کېدل مسفخ مونږ نه شو کوله چې جمعې مونږ نشي کوله مسفخ مونږ بکې په دغه اعتبار سره خلیفہ بهرحال او الظهر بخلاف الايدي بخلاف د اختر ځکه الته خلیفہ نو بل مثال یې واوري چې خلیفہ وي د سټیم کې ریخ شو مثلا یا منتهیر وریاد شو کاودس کوي ټیم تیوزي او منت قضا کیږي او که تیمم کوي زرزر نو به ادا کولې شي نه تی قضا کیږي نو به یو دستي وکي ښا ځکه خلیفہ شته کنه خلیفہ څوک دی قضا فوت دي شي قضا یې مون به وکي پوهه شلې پی خو به مراجح حداد علامه شامی وای تیمم دی وکي مون دی وکي رسل یو دس وکي او به قضایی راوړي دا راجح ده وګورئ وکذا اذا خاف فوت الوقت ویریږي چې فوت بشرانه وخت لو توضا کاودس کوما نبه لم يتيمم تيمم بنه کوي او يتوضا او دس بکي او يقضي ما فاته او به قضایي راوړي دا غمونځ کوم چې فوت شو دلیل لان الفوات الى خلف دلتم فوت کېدل خلیفہ دي هو القضاء ومن قاعده ویلي والفوات الى خلف كلا فوات
والمسافر اذا نسي الماء في رحله لګو ګریږي دا اصل کې اول باب سره ملحقه مسله د بیانې کا اول بحث سره اول بحث سو چې څوک وبن نموندي اجازه دی ورته تیمم دی وکي دا سی وکنه دا سی و نو یو سړی دی هغه سره په سواری باندې وبشتره خو فکر ورته نه وراله تیمم وکړلو مونږ وکړلو او به چې وکتل د سواری کې وبم وي نه دغه مونږ وشو کنه طرفین و یوجي مونږ وشو او امام ابي يوسف رحمه الله وي مونږ ونشو به وره لکه دغه ګوره ټول یو سلی سره په سواری وبشتره غاړې دې په خوا به او خو وغیرہ کجاو کې ورسو به پرتی دي دا را کو شو فکر نه ول چې وبنشته دشته بس تیمم وکړو مونږ مکو بیا نه بس وبولې دلی وریاد شولې چل دا وبشتره دغه او دس کول او دوباره مونږ کول به کنه غزول کافی شو طرفین وې زول کافی شو دا راځي حرایدا امام ابي يوسف رحمه الله وینا او دستي وکي او دوباره دی به مونږ وکي پوه شوي به خو اصل کې دې مسله کې درې صورتونه دي ښا څوم صورتونه دي درې تاسو ګوري اول اما ان وضعه بنفسه ولم يطلبه تاسو ګوري اول صورت داري کجاوه کې سواری کې د خپل او به خېدي او بدشت کې وب نور نشته او د سره طلب د وبو ونکو دلته اتفاق دی د مونږ نه دی شوی کومه پتایم موکو او به ولې د لفظ دیو کې مونږ دوباره وکي ځکه د منه طلب ضروری و دی نه دی کړي دیم صورت داري او وضعه غلامه او اجيره ولا يعلم چې د غلام ور سره دی نوکر ور سره دی او غي خېدي په گاڑی کې په سواری کې او د پته نشته بس د تیمم کوم ځای کو ته کې ټول اتفاق دی مونږ شوی دوباره دی نه کوي دریم صورت داري وضعوا بنفسي وبيد خپل خدي خو بس فکر نه وزکه طلب ونه کړلو فکر نه دغه اختلافي صورت دی پوه شو به وګوره لکشن والمسافر مسافر چره اذا نسي الماء کله چې وبهيري کی الک نسي الماء ویلا کشکی چې وببراسه سواری باندې کنا او به تیمم کو به منځو کو به ټول اتفاق دی ونه شو دوسه خبر کتلې وې کنه شکونه کی اے غالب ګمان دا چې وب یو به مونږ کتلې به په طریقې ولا مونږ نه دی شوی د سوک ندار نسیه چې تیری شوی خبره دا لاندې شکل کې د برګوزی کم دی فيتيمم او تيمم کو وصلى منذ کو ثم ذكر الماء بورياد الشري لم يعيدها نغمون واپس کینا بدای کی علامه کاسانی دی ترجیح ور کړی دا قاضی خان نور خپل نور کتابون عند ابي حنيفه ومحمد رحمه الله راجح رايدا امام ابو يوسف رحمه الله فرمای يعيدها دمون به دوباره کې یو دس بو کې دوباره به منځو کې والخلاف الک خلاف په کوم صورت کې ما څه صورت ویل درې کنه فيما باغ صورت کې اذا وضعه چې وبيخي بسواري کې د خپل یو قید او وضع هو دا وبيخي غیره خو د بامريخي دام باغ دې ته شامل شو به تهير مشيخه بلا خبره چې کله مون د وکړلو بور یاد شي وخت کې وخت نه بس وکړ کله ور یاد شي اختلاف شته وذكره یاد دل دوبو په وخت کې او بعد الوقت وی سوا اختلافي مسله برقرار ده امام یوسف رحم الله دوباره به کوي طرفین وینه به کوي لو د امام یوسف رحم الله دلیل لاله تاسو لوګو ګورئ اذا صلیخ مندون کې دوبو ده کنه وب خوشته ده او تیمم والا جایز وی چې وب نه دل خوشته کنه نرسي تیمم اجازت کله ده وبني دلته وبشتا انه واجد للماء ده مندن کې ده وبوده فصار كما د دې مثال لته سلوک برو ګوري یو سړی کپڑے نجسی دي نو مسله خدا ده چې نور نشته بس پکې مونږ وکا دا ان شاء الله موږ لراشي چې ربع حصے نه کما نجس را کپڑا نو لغل مون بهتر دار دغه نجس کپړو کې مونږ وکا برحال یا ټول نجس وا نبه حکم دار په لغړ دي منځو کې جایز دی او کنه نجس کپړو کې منځ کې جایز دی دا خو نفس مسله شولا اوس ووري د سره په سواری باندې پاک کپڑا شته پاک لباس خدای نه ایر شو خپل یې کې خو دیر شو او په نجس کپړو کې منځو کو یا لغړ منځو کو به وریا چې له کال ته کپڑا وا حال تر ټول اتفاق دی امام یوسف رحم الله داسي وي ور ویل ته مسله دا چې دغه کپڑے بواچي او د من به دوباره وکي ندل تبم وبوي او داس دیو کې مونږ دوباره وکي
کما اذا کان فی رحله ثوب لکه د سره چې په سواری باندې کپړه وا فنسیه وترنه یې رشولا ولأن رحل المسافر بلقلی وجواوره دلته هیره چې د امام یوسف رحم الله وی دا غیر معتبره ده تاسو له خیر راشي زین کې هیره چی کنه دا څه غیر معتبره لکه موږ حج کې ویلو که تاسو زین کې ک جنایت کې په هیره وو کې او په فکری وی کې بهرحال پیرازي لکه اعتکاف کې وو کې اعتکاف کې لکه منځ کې سړی خبري وو کې منځ کې خوراک سکاک وو کې دلته هیره غیر معتبره ده روزه کې بغیر معنی څه وو کې روزه نه ماتي کې ځکه دې حالاتونو ته حالت مذکره وې سری ته ور یادول کوي امام یوسف رحم الله وی سواری کې وب کې خودل سواره خود ابو زید سواری ځان سره خلک سواری باندې وب ګرځي دلته هیره چې ده هیره دا غیر معتبره ده څه ده اورا ولأن رحل المسافر چې معدن للماء دا خو زید ابو دي عادتا فيفترض الطلب نو فرض الطلب او دنه دې کړي نه جنایت نقصان د تر براغله تفرید لہذا تیمم اجازت نشتا تاسو پیږئ د شیخ طرفینو دلیل تاسو لک برو ګوري طرفینو ګوره قاعده ده تیمم هغه څه کولې شي چې قدرت بوبو نوي صغرا او قدرت علی چې علم بوبو وی کبرا نو چې علم بوبو نو قدرت بوبو نشتا د ته علم نو کنه چې ما صبر سواری کی وبدي علم وتو نرسي قدرت بوبو کله حاصلېږي چې علم وی چې علم نو ګوي چې قدرت نشته انه لا قدرت بدون العلم قدرت بوبو بغیر د علم نه حاصلېږي وهي المراد بالوجود ادا موږ چې ویو چې وب موجود یې کنه نو تیمم نشي کولای هغه مطلب دا دی چې وب موجود یې او په وب باندې داودس کول قدرت وی او ال چې علم هم پیوي ځکه چې علم نه به قدرت نه دی وما الرحل هغه دا دلیل ویلو کنه چې سواری کې وبي دا خود وبو زید نه دلته یې غیر معتبره ده داسې ویلو مونږ وی سواری کې وبي خود اسکلو د پاره خلک ګرځي او د سونو د پاره نه اسکلو کې نه یریږي او داس کې ویریږي وما الرحل چې مؤدن دا هو تیاری شوی له شرط د پاره لا للاستعمال د پاره نه ومساله الثوب هغه قیاس کړو د کپڑے په مسله چې نجسو کپڑو کو یا لغړه مانی منځو کو به وریا چې ما سره سواری باندې کپڑا وا د مونږ نه دي شوی دا سی ویلی موږ دا مسله د سره هم نه منو دي کوم زمونږه جواب دار چې بس مونږ شوی دی نو ته قیاس وکړه په متفقه فیصله باندې مسله باندې دا خپل اختلافي ده نه رسېږي ومساله الثوب على الاختلاف هغه اختلافي د دلیل نشي جوړولای ولو کان على الاتفاق لک برو غوري کله د کپڑے والا مسله اتفاقی شي نو قیاس ټیک نه دی څنګه ټیک نه دی کپړو کې خلیفہ نشته لري څه نشته او د ابو په مسله کې خلیفہ شته لري مقیس لې یو شان نشو کا کپړو کې فوت کېدل لا اله خلفین دي او داس کې فوت کېدل خلف تشتري چې هغه څوک دي تیمم دي اورا ولو کان للاتفاق ففرض الستر نو فرض د کپړې د نوم نواله تر ګډنو پورې پټول يفوت کیږي لا اله خلف هم نشته او طهارت بالماء وبو باندې طهارت دغه فوت کیږي خلف شته کنه خلف څوک دی تیمم دی او تیمم تاسو په شولې لاندې شکل کې لګ راشي في رحله معنی چې لګولې ده نو ولو كان الماء في اناء في ظهره تاسو دی خو ګورئ کشری وبو ور سره په لوخي کې ولوخي شاته چول به تیر شو تیمم یو کو مونږ یو کو ټول اتفاق دی مونږ ونه شو دا وسالت مذکره دي دلته تنو ویریږي دا هیره غیر معتبره ده موږ مومندان ویری تم یې روایو هیری تم یې روایو زګب کې زورانیګه ملک ګورې یو دا او معلقا بعنقه یې چټ سره تړلې بره بدی ولې خوي یې مخې ته بسواری کې ویو ته مې وکړو دا یې زیانه دي هیری راځي کوم دې ته ورسېدلو وم نمبر حكم طلب المتيمم الماء وليس على المتيمم طلب الماء إذا لم يغلب على ظني أن بقربهما برغوري ټول حكم طلب المتيمم الماء وليس يوم سړی دی او مونږ ټیمراله وبنشتا طلب د وبو بکې کنه ډایرکټ د تیمم وایي جواب کچري غالب ګمانه دا او چوبرات ملاویږي نو تیمم بنوي اول به تلاش د وبو کوي طلب د وبو کوي
که ورته میلاو شولې 400 والو خبره خبخه او داس به وکي مون به وکي او که ورته میلاو نه شولې تیمم به وکي 400 والو خوږی خبري کاشي و 400 والم خزوي خبري به د خوږی خبري کولې خدای نه رنگ نه توري زده غبم ایکسپنج کولې برداشت کولې به خبري خو به خوږی کولې اول شی به مګلې تاسو پوه شئ کنه کوم ځای ته ورسېدلم ګورې ما سوال جوړ کو خدي سره خبره کال شوله یو سړی دی او به ور سره نشته او امونس تمراله ډایرکټ تیمم کولای شي کنه اول به وب تلاش کوي نو ول جواب داره که غالب ګمان داو چې وب ملاویږي نو حکم مرتدا دی تلاش ته وب دی وکي کې ملاو شولې خبخه کني څه دی وکي تیمم او که غالب ګمان داو چې وب نه ملاویږي نه به بهتره ده چې تلاش وکي خو کوي نه کې او ډایرکټ تیمم وکي امون یو کو بس ټیک تی اگر کرستو ملاو شي بس خبره نه ده او په اوله مسله کې غالب ګمان دا و چې وبشتا او تلاشي ونه کو بيخي او تیمم یو کو مونږ یو کو به ملاو شوی تیمم نه دی شوی فرضي عمل لپاره خیره چې هغه څوک دی طلب د رسو مسله راشي یو سړی نه قبله ورکه شوی و او تحری ونه کړو مونږ یو کو او به غلط وختلو او به د چویل چې قبله ګورې د سیدا و ته حکم دار دوباره او کتا اصل شی پرې خې تحری طلب وګورئ وليس على المتيمم او لازم ندب متيمم باندې طلب الماء چوب طلب کی اذا لم يغلب چکل غالب نوی على ظنه د بګمان باندې ان بقربه ما دا صورت مادم ویلو کنه اسانتیا په خاطر چې ما په قرب کې وبدي دای غالب ګمان نو نو تیمم ولې سیدی ځکه مقتضی د تیمم موجود دی کنه وبنشته لان الغالب عدم الماء في الفلوات غالب ادا د چوب بنوي کنه بدشت کې دا د دشته مسله ده ځکه خو بنشته نو مقتضی د تیمم موجود دی او مانع هم نشته د تیمم مانع تیمم څوک غوبي ولا دلیل علی الوجود او څه دلیل هم نشته د وجود دوبو ځکه دلیل بالوي چې غالب ګمانه وي چې وبشته خو د خو غالب ګمان هم دار چې وبو نشته دا ان شاء الله د نکاح کې راشي دا غالب ګمان دلیل دی کنه دی کله غالب ګمان کار ور کوي کله نه ور کوي دا بر ال خیر راشي یو مزیدار بحث ته دا په طلاق کې مرাজি ادا په حد کې مرাজি یو سری خزي سره لو بوکړه او غالب ګمان دا او چې دار حلال ده حد به جاری کیږي کنه ناس بګورو چې غالب ګمان څه معتبر دی کنه دی شاته څه دلیل شته کنه تکیا وګورئ لک ولا دلیل علی الوجود دلته دلیل هم نشته به وجود دوبو معنی وبنشته نه بس فلم يكن واجدا لندا دا چې دا سړی مندون کې دوبونه دی نو تیمم جایز ودم وان غلب على ظن وكذا غمان معنی غالب و چې ان هنا کما وبوي غالب ګمان دی وبشتا نو جایز نه د چې تیمم کې منځو کې او کوي تیمم وکوالو منځ وکړلو به وب ملاو شولې د سره مون شوی نه دی بلکې سبق یول طلب بکې لم يجوز له ولا جایز نه د یتیمم چې تیمم وي حتی يطلبه تر دې چې وب طلب کې وجدار غالب ګمان ده چې وبشتا نو لانه واجد للماء دا خو مندون کې دوبو دي الکه څنګه تا ته پته ولګیدل چې مندون کې دوبو دي ځکه دلیل شته کنه دلیل څوک دی غالب ګمان لانه نظرا الى الدليل كما نظر دلیل ته وکړه غره د غالب ګمان غلبه يظن چې دا دلیل ښه ثم يطلب مقدار الغلوه الاكبر وګوري والسؤال لري وبو څومره پورې طلب کوي یو صورت کې خو طلب د وبو نو کنه کم صورت کې چې غالب ګمان د وبو نو بل صورت کې طلب د وبو وو د دویم کې کله چې کله غالب ګمان دا او چې وبشتا او سوال لري وبو چې طلب کوي څومره پورې به بسيزي مدلته وای چې مقدار د غلوې دی غلوې لیکيږي غشي چولي کم زه پورې لويږي د کومره پورې دیګر چا بیره مزل وکي تاور تاو دي شي کوی مونږ ټیک د کني بس دا طلب کافی دی پوهې شوي په مطلب 300 یا 400 غز پورې دی وګرځي ثم يطلب مقدار الغلوه هم دا راجح رايده طلب کوي په مقدار د غلوي ولا يبلغ ميلا ميل ته نه رسي کله ينقطع عن رفقته دې لپاره چې کډ نشي د خپل ملګرونه دلته مالا مشمی دا خبره کړې ده چې دا غلوه ملوم پرې دی بس که غالب ګمان داو چې زه وبو بس لګ لري زمم مرګري رانه نزي قافله رانه نزي بس رانه نزي لاړ دي شي کار زمره لري لاړې نزيبا وبو طلب کوي کني تیمم ولا نه دي ټیک ویږي او کچري غالب ګمان داو کسب یو 2 منټه لري لاړه مکنم د قافله رانه نزي بس رانه نزي
مې د حکم دار اوسې پرېدا وس تیمم وکړه مونځ وکړه. وګورئ خاتمه د باب طلب الماء من غیره. الکه اوبه در سره نشته مونځ ټیم رالی خو ملګري څه اوبه دي. دوه مسلې دي ښه تاسو لږ متوجه شئ. یو مسله دا ده هغه نه به اوبه غواړي او که درې نه کړلې بس به یې تیمم وکړه، که درې کړلې بس چرڅه دوالو خبره ښه به ښه. دویمه مسله که هغه اوبه درکوي خو په پیسو یې درکوي نو راځئ اوله مسله اول ووایو. وإن كان مع رفيقه ماء طلب منه قبل أن يتيمم. بس اصل حکم دا دی که چېرې تا سره اوبه نشته دی خو ملګري سره دې شته دی نو ډایرکټ به تیمم نه کې، اول یې ترې وغواړه که نه هم ته ورڅوک اوبه نه منع کوي. نو که درې کړلې بس ټیک ده که نه تیمم وکړه. البته د یو سوال پاتې شو که طلب یې نه کړلې او تیمم یې وکړو مونځ یې وکړلو نو بې هغې څه به ګورو. ګورئ وإن كان مع رفيقه ماء که چېرې د ملګري سره اوبه وي نو بهتره ده د طلب منه مطالبه دې ترې وکړي قبل یتیمم تیمم نه مخکې. ولې دې مطالبه وکړي ځکه اوبه څوک نه منع کوي لعدم المنع غالبا عام طور څوک اوبه نه منع کوي. ويمنعون الماعون کې راځي فإن منعه ها که اوبه ور نه کړلې که چېرې منع کو دا سړی منه د اوبو نه بس تیمم دې وکړي. ولې اوبه نشته نو لتحقق العجز عجز متحقق شو هغه مسله وسراله. ولو تیمم قبل الطلب لږ به وګورئ ملګري سې اوبه دي نو موږ ویل بهتره دا د طلب دي که ورې کړي ښه به ښه که نه تیمم به وکړي. دویم که طلب یې د سره ونه کړو ډایرکټ یې تیمم وکړو بې امام صاحب وایي طلب پې څه ضروري خو نه و بس ټیک دی تیمم یې صحیح دی مونځ یې صحیح دی. او صحابین وایي نه جي یو پیره دې طلب وکړي دا داسې ده لکه چې قرب کې اوبه وي او غالب ګمانې دا دی چې قرب کې اوبه شته طلب ضروري دی تی ودې غواړي که ورې کړي ټیک ده که نه تیمم دې وکړي. دا دویمه مسله شوه پوه شوئ که نه بهتره خو دا ده ګوره ما ویل بهتره خو دا ده چې طلب وکړي خو که د سره طلب ونه کړو تیمم وکړو مونځ یې وکړو وشو که نه امام صاحب وایي وشو صاحبین وایي نه کېږي. ولو تیمم قبل الطلب اجزا عند ابي حنیفه امام صاحب رحمه الله فرمایي کافي ده لانه لا يلزمه الطلب په لازم نو من ملک الغیر چې بل ملک وبو غواړي. صاحبین وایي لا يجزونه کافي کېږي وجه دا د عام طور اوبه خلک مفت ورکوي لأن الماء چې دا مبذول عادتا دا خلک مفت ورکوي عادتا. برحال ولو ابا دا بله مسله ده دا مې پرېښودله صرف عنوان مې وویل ملګري سې اوبه دي مفت یې نه ورکوي په پیسو باندې ورکوي نو اوس به اخلي که نه نو درې صورت دي تاسو ماته لغوږ شئ. ملګري سره اوبه دي مفت یې نه ورکوي مفت مسله خو تېره شوه که ورکوي په پیسو به ورکوي نو درې صورت دي. که په مثل قیمت باندې ورکوي تیمم نشي والی پیسې ورسره دي وادیلي او دستې وکړي تیمم کار نه کوي یعنی عام طور د اوبو څومره یو ټپکې څومره قیمت دی حق قیمت باندې ورکوي. دویم دا هغې نه هم ارزانې ورکوي نو بیا هم حکم دا دی چې وادیلي او دستې وکړي تیمم کار نه کوي. درېیم صورت دوه شو که نه دا عام طور علماو دا یو حساب کړی بس دا یو کوي ښه. دویم صورت اوبه لږې ګرانې ورکوي لږې شنګرانې دې ته غبنې یسیر وایي. مثلا عام طور ټپکه په 100 روپۍ ده دا یوله شي د په 50 پورې ورکوي. عوام طور خلک 50 پورې اخلي رخلي دومره لږ پسې ګرانېږي خلک نو بیا هم حکم دا دی تیمم دې نه کوي سري وکړي او دستې وکړي. درېیم صورت اوبه ملګری ورکوي په پیسو یې ورکوي او په غبنې فاحش باندې ورکوي دومره ګرانې ورکوي چې عام طور دومره ګرانې څوک اوبه نه خرڅوي نو اوس پیسې هسې هلاک کېږي ښه او پیسې هلاکېدلې صورت کې دته حرج دی بس به تیمم وکړه او دست وکړه مونځ وکړه پوه شوئ پې خو دغه صورت کې چې روپۍ ورسره وي ګورې که روپۍ ورسره نه وي او مفت اوبه نه ورکولې به روپۍ ورکولې او روپۍ شته هم نه بیا خو به هر حال عجز دی بیا هېڅ تفسیر ته ضرورت نشته پوهېږئ تفصیل ته. ولو ابا که ملګري انکار کول او یعطیه چې ده ته ورکړي اوبه الا بثمن المثل مثل یې ویلو ښه وعنده ثمنه بل قیمت هم شته دی ثمن ورسره و لا یجزئ التیمم متنه دې صورت مثل کې خبره کوي ښه تحقق القدرت ځکه قدرت په اوبو شته که نه ولا یلزمه دا بل صورت دی غبن فاحش والا او لازم نه ده بده معنی چې برداشت کی تحمل الغبن الفاحش غبن فاحش برداشت کی ګران نه بس تیمم دی وکي لأن الضرر مسقطا ځکه چې اوس په ګران په ډېرو روپو یلی ګران یلی دا خو ته ضرر ورکوي او ضرر خو مسقط دی لا ضرر ولا ضرار والله اعلم څه مسله خو نشته
ووایه لکه